أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إذا مخکې د مؤمنانو ذکر و اوس د هغه خلکو ذکر کوي چې دا هغوی زړونو کې زیغ دی قواله دی ان الذين بشکا کسان کفروا چې کفر کړي دي یعنی انکار کړي دي د آیاتونو د الله لن تغنیا چریبا دفنکی عنهم ددینا اموالهم مالون ددی ولا اولادهم او نا اولاد دوی من الله دا عذاب دا الله نه شیئا شیء من الله د طرف د الله نه مراد د الله عذاب دی چې دا الله عذاب کوم بدی باندې مسلط کی د دې د اولاد او مال به بیا پکار را نشي واولائک او دا کسان هم دی وقود النار خشاک دور دے کداب آل فرعون حال دے موجود و خلقو بشان دا حال دا فرعونیانو دے دا ابون چه دے دا پا معنی دا دستور رازی دا عادت رازی او یو داسی کار چې هغه مسلسل کیږي باغی کې انقطاع نه نو یعنی دا الله قانون د داسې خلکو په باره کې چې هغه مجرمین دي د الله د آیاتونو انکار کوي هغه آل فرعون دي او کدا غوی نه مخکې او که موجوده خلکو د ټولو د پاره د الله عذاب دی کدا ابي آل فرعون کدا ابي حال د موجوده پشان د حال آل فرعون د فرعونانو دي والذین او د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو یعنی مخکې د فرعونانو نه وو کذبوا بآیاتنا دروغجنې ګڼلي وو آیاتونه زمونږه فاخذهم الله ونول دوی الله پاک بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی او ګناه سو د الله د آیاتونو انکار والله او الله پاک شدید العقاب سخذاب والده قلوا یا للذین هغه کسانو تا کفرو چې کفر کړي دي یعنی انکار کوي د الله د آیاتونو ستغلبونا زردا چې کمزوري وکړي شي تاسو او تحشرون او راجم وکړي شي تاسو الی جهنم تا دنیا کې زورور یې الله درا اکثریت هم درکړې دي او مال اسباب هم درکړلې لیکن دا سی اورز را روانه ده چې تاسو به کمزوري شئ او جهنم ته الله تاسو پیش کی او بئس المیاد او بد بچونه دا یعنی بد دې د زیاداستونه ده دي قد کان لکم یقینا نشته اے مؤمنانو تاسو د پاره آیتون نخد عبرت فی فیاتین التقطا پاغت باوڈلو کی چی دا یو بل سر مخامخ شویوی مراد دینی جنگ بدر دے فیاتین دوڑلی التقطا چی آغت وارد دا یو بل سر مخامخ شویوی قد کان لکم یقینا نشتدے دا پارستاسو آیتون نخد عبرت فی فیاتین باغت باوڈلو کے التقطا چی مخامخ شوی دے یو بل سرا فیاتون یو ڈلا تو قادلو جنگی کو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا اللہ دا رضا لپارا دا حق دا پارا دا اللہ پلار کی جنگی دل و اخرى او بلڈلا کافرتون منکروا دا اللہ دا دین دا توحید منکر وا دا الله دا کتاب دا آیاتونو منکر وا یراونهم لدل دی کافرانو مومنانو لرا مثلیهم دو چند دا زانا رأی العینی پدیدو دسترگو سرا اگر چه مومنان لگو لیکن اگوی دا زانا دو چند اخکاری دا واللہ او اللہ پاک یؤیدو مضبوطی بنصری پمدد پل سرا من ها غسوک یشاو چوغواړي
ان بیشکا فی ذالکا پدی کی یعنی دا اللہ پدی مدد کی لعبرتن ضرور عبرت تے لیولی الابصار دپار دسترگو والو زوینا خیستکڑی شوی دی للناس خیل خلقو تا حب الشهواتی هاغ شیزونا چی من وسر نفس کئی چی نفس خوخیل هاغ شیزونا چی دی هاغ خلقو تا خیستکڑی شوی دی هاغ سا شیزونا دی باقی کسا شیزونا اللہ ذکر کئی لاسی دیر دی من النساء د زنانونا والبنینا و د زامنونا والقناطیر المقنطرة او خزانی جمع کړی شوی من الذهب د سرو زرو والفضة او د سپینو زرو والخیل او اسنا المسومة نشاندار یا المسومة کرا خیستا والانام او ساروی والحرث او فصلنا ذالکا دا سکم اللہ ذکر کرد ذالکا دا متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا دے واللہ پاک عنده دا غسرا حسن المآب خیست ٹکان دا مآب ویلکی گی آغازی تا چاگے تا سڑے زیب ورزی با آغازی تا ناغی تا مآب وی زید وردلو حسن المآب خیست دے زید وردلو قل ورته ویا اے پیغمبرا او نبئکم اے خبر درکم تاسو ته بخیرین په بهتر من ذالکم د دې شذوننا چې دنیا کې تاسو خوښوي او د ځان د پاره راغونډوي د دین بهتر شی ز تاسو ته خیمه للذین دبار دای کسانو اتقوا چې ځان بچ کړي دي د دنیا د مینینا عند ربهم د دې رب سره جناتون جنباغون دی عند ربهم د دې د پاره د دې رب سره جناتون باغون بی تجری چی بی گوا من تحت الانهار لاندی دا غین ولی خالدینا ہمیشہ بی فیہا بدی جنتنو کی و ازواجون او بیبیانی متوحرتون پاکی کریشوی و رضوانون او رضامندی من اللہ دا طرف دا اللہ نا یعنی نور سواڑی چه رب دن رضائی چه رب دن رضائی نو چه ست غواڑی بیاتا تا ملاویگی واللہ واللہ پاک بصیرون بالعباد لیدن کے دے بندیانو خبل لرا خبرداری او تنبید پدی کی چه قد تخک او قبد کے اللہ در تبوری دا اللہ پا نظر کے داغے بچ کے دے نشے الذین آغا کسان یعنی جنت تب اللہ کم خسان داخلی الذین داغا کسان دی یقولونا چوئی دی ربنا اے رب زمونگا اننا بیشک مونگا آمنا ایمان راوڑل دے مونگا فغفر لنا نبخنا وکی مونگا ذنوبنا دگناونو زمونگا وقنا وبچ کے مونگا عذاب النار عذاب دورنا فکر وسرئی چداسی ورز را روانه دا نو دا غي د پاره تیارېم کوي عملوم کوي او د الله نه دعاګانې کوي چې الله موږ دغه عذاب نه بچ کې الصابرین صبرناک دي یعنی په هر حال کې د الله په دین باندې کلک ولاړ دي والصادقین رښتینی وایون کې رښتیا وایون کې دي رښتیا وایون کې دي نو رښتیا سره د الله دین دی بس د الله په دین باندې عمل کوي دا رښتیا دي والقانتین او فرما برداری کون کی دی تابعداری کون کی دی والمنفقین او مال خرچ کون کی دی اللہ پلا رکی والمستغفرین او بخنا طلب کون کی دی بالاسحار په وقت پیشمنی کی یعنی دومره محنت کوي چې شپیم پاسی تهجدم کوي لیکن بیا هم د الله نه مغفرت طلب کوي چې الله ما معاف کړي زه انسان یم زه کمزور یم زمانه به خطا شي کمزوری بشي تما معافي وکړي اواز بیا مسله د توحید او د هغه د بار درې شهادتونه ذکر کوي چې هغه اعلی شهادتونه دي شهید الله گواہی کړي دا الله انه بیشک شان ده لا اله نشته ده لایق د عبادت حاجت نصر کوونکې الا هو سوا د الله نه والملائکۃ او گواہی کړي د ملائکو
و اولو العلم او گواہی کړی دا علم والو. کم علم والو؟ قائما بالقسط، چې کلک ولاړ دي په انصاف. یا مراد د قائما بالقسط نه دا علما دي چې هغه په انصاف باندې کلک ولاړ دي. هغه علما نه چې هغه په دین باندې پیسې ګټي، شهرت ګټي، پیسې ګټي او دارنګ یو دی او منصبي ګټي. هغه علما چې هغه په حق باندې کلک ولاړ دي. یا قائما بالقسط دا صفت چې ده دا لا اله الا الله. قائما مسله د توحید کلک ولاړ ده بالقسط په انصاف، یعنی چې دا د خپل کړه نو دنیا کې به انصاف راشي. خلک په دې مسله پوهیږي نه. دا داسې مسله ده کچې دنیا ومنله چې د الله نه سوا بل اله نشته دی او ټول د الله غلامان شي او د الله حکم مني، نو دنیا کې به انصاف راشي، ظلم به ختم شي، بے چینی او بے سکونی به ختم شي. لا اله نشته دی لایق د عبادت حاجتونه سر کول کې الا هو سوا د الله نه. العزیز دغه الله غالب دی، زورور دی، الحکیم په هر کار کې حکمت دی. ان الدین بشک دین عند الله الاسلام، پنځ د الله اسلام دی. یعنی تمام خلکو له پکار ده چې خپل اصلاح وکړي، کاغه يهوديان دي، کاغه نصرانيان دي، کاغه هندوان دي، کاغه مجوسیان دي او کاغه په اسلام کې کوم خلکو ځان ته فرقې جوړې کړې دي، دا دیوبندي دي، بریلي دي، اهل حدیث دي، شیعه دي، سنی دي، دا ټول ختمول پکار دي. اسلام چې دا دین دی د الله پرې. ان الدین بشک دین عند الله پنځ الله الاسلام اسلام دی. ومختلف الذين او اختلاف نه کړي هغه خلکو او تل کتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب الا من بعد مگر رستا ما دا غینا جاءهم العلم چراغ دیتا علم د کتاب بغیم بینهم فوجا د سرکشی په میسبل کې. دا بغاوت او اختلاف کله کړی دی چې کله د الله د احکاماتو نه سرکشي وکړه، چې ترکمه پورې سړی د الله په کتاب پس رواني د دینه مخکې کېږي نه سرکشي نه کوي، نو چرته اختلاف نه پیدا کېږي. اختلاف په دین کې هغه وخت پیدا کېږي چې دی وایي زه خوی ما زماو منی زل وایي سړی ما زل وایي عالم جما، نو دا بیا د اختلاف بنیاد دی. کچري سر دا وایي چې نه د الله کتاب صحیح دی، د الله د کتاب ومني، په دې پسې رواني وي، اختلاف بیا ټول ختمېږي. بغیم بینهم فوجا د سرکشی په میسبل کې ومن یکفر او چا چې انکار وکړو بآیات الله د آیاتونو د الله نه فإن الله نو بشک الله پاک سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. فإن حاجوک نو کدی جګړه کوي ستا سره پیغمبره فقل نور ته ووایه اسلمتو تابع کړی دی ما وجهي ځان خپل لله الله ته ومن اتبعنی او هغه چا چې زما اتباع زما پیروي او اتباع کوي. یعنی مسله اصل دا ده کستا سره جنگ کوي نو ته ووایه چې د خپل شیخ او د استاد خبره نه منم، د خپل ډلې نه منم، نه د خپل نفس خبره منم، ما ځان الله ته تابع کړی دی او زما تابعدار هم الله ته ځان تابعدار کړی دی. وقل للذین هویا کسانو دا اوتل کتابا چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یعنی علما دي، والامیین عوامیان دي یعنی هغه خلک چې په کتاب نه پوهیږي. اسلمتم تاسو ټول ځان تابع کړی دی الله ته. اسلم اصل کې وای ځان پورا تابع کول، دا نه چې نیمه منه او نیمه نه منه، هغه ته بیا اسلم نه وای. اسلمتو ځان تابع کړی دی تاسو پورا الله ته. فإن اسلموا نو تاسو پورا ځان تابع کو الله ته فقد اهتدوا نو یقینا تاسو هدایت موندو. وإن تولوا او کم وګرځاو تاسو یعنی کله الله د تابعداري نو مخ وګرځاو فإنما نو بشکا خبر دادا علیک البلاغ اے پیغمبره پتا باندې تبلیغ ستا کار تبلیغ دے مسئلہ رسول لی. واللہ او اللہ پاک بصیر بالعباد لیدن کے دے بندیانو خبر لرا. سبحانک اللہم